أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة هود دولسم سپارہ آیات نمبر 69 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما دے آیاتون مبارکو کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ بیانی کی اور پا اکثر صورتونو کے دا قوم سمود نہ بعد دا لوط علیہ السلام کیسہ بیانی کی خود دلتا کی ورسر ضمناً دا ابراہیم علیہ السلام قیسہ چکم دے بیان کردے دا وَلَقَدْ جَاءَتْ او پا تحقیق سرا چراغی رسولنا رالل رسولنا زمون استازی یعنی زمونگا پرشتے ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا پزیری سرا پزیری ورکولو سرا قالو نو دے پرشتو اویل سلاما سلام دیوی سلامی واچو قال سلام نو ابراہیم علیہ السلام دا سلام جواب ورکو فما لبثا پس وقت نو ترگڑی انجا بعجل حنیذ چیرے وڑو دے پرشتو تا ریتکڑی سخی ابراہیم علیہ السلام دا پرشتے رالی پرشتے سوک وینو درے پرشتے وطا اللہ تعالی راولے دے جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام دا درے والا پرشتے رالی حضرت ابراہیم علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام دو بی بیانی بی یونم ساراو چی دے دا ترلو روا او دیوینم حاجرہ بی بی او حضرت سارا بی بی او دا حضرت حاجری ابی خزوی اسماعیل علیہ السلام او دا حضرت سارا بی بی دے اولاد نو دے دا اولاد تمنا کولا خو امید نو تمنا دا اولاد کولا چی اللہ تعالی مالا اولاد رکی او اسم زنانا دا پا اولاد دیر خبکی کی چی اولاد دینی دی خپی دا سارا رضی اللہ خواہش ہو خود دے عمر چون کی زیادو نو دا دے وجنا دا دے امید نو جمالا با اللہ تعالی زوی راکی دا دے عمر پا دک کٹھم کی 99 سالو یعنی یو کم سل کالا او دا ابراہیم علیہ السلام عمر یو سلو او شل کالا یعنی شپک شل کالا او دا بی بی حضرت سارا رضی اللہ عمر دا یو کم سل کالا نا پا دے دور کے چکم دے چونکہ سڑی امید نہیں جی پا دے سکا چی سنت دا دی طریقہ دا دا چی کم سے کم خز زوانی اللہ تعالیٰ ہوتا بچے ورکی چی بڑاگان شی بھی ہوتا بچے نو ورکی ہون دا اللہ قدرت دی اللہ تعالیٰ ہو دا گٹ نمگو خوا پیدا کرنا واقعہ کی تیر شو اللہ چی گیا ہوگی خدا اللہ طریقہ دا دا سنت دا دی چی اگر سڑے زوانی و برابری نو دا اللہ تعالیٰ اولاد ورکی دا دی زامن نو اولاد نو نو چکل دا پرشتے را لی نو دے پرشتو ابراہیم علیہ السلام دے زیری دا پارا او چونکہ دا پا اصل کی دا حضرت لوط علیہ السلام پا قوم باندی دا عذاب دا پار راغلی دا انسانی شکل کے را لی چکل دا پرشتے را لی نو ابراہیم علیہ السلام باندی سلام واچو نو دل تکی دا معاشرے اداب بیانی گی چکلا ملما راشی ملما نو دیو پا دے قربہ باندی سلام اچ نو دل تکی سلام دے پرشتو سلام واچو قال سلام نو ابراہیم علیہ السلام دا سلام جواب ورکو نو قربہ با دے ملما دا سلام جواب ورکی او بل ادب دا دے چی فما لبث ان جاء بعجل حنیذ ساتے نو تیر کڑی چی ابراہیم علیہ السلام سخیب یا رید کڑی اور آوڑے ملما دو تیخ دیر زیاد ملما دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا ملمستیا دا رواج او دا طریقہ دا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع شوی روایتو کی راضی چی ابراہیم علیہ السلام بغیر دا ملمانا ڈوڑے نخوان یو روایت کی راضی اگر چی دا روایت اسرائیلی دی چی ابراہیم علیہ السلام یو پیرا ڈوڑے نخوڑا ملمنو
یو کس راغی کېناست ورسره مشرک و چې کېناست نو ابراهیم علیه السلام ورته د الله په نوم شروع کړه بسم الله ووایه ده ورته چې زه خو الله نه پېژنم زه نه وایم بسم الله باندې شروع نه کوم نو ابراهیم علیه السلام ودې بس زما ډوډۍ بیا مه خوره نو دی پاسېد چې دی پاسېد دا مېلمه روان شو الله رب العزت جبریل علیه السلام راولېږه زما خلیل الله ټول عمر یې زما دشمني کړله او ما ورله ډوډۍ ورکوله ښه په مړه خېټه باندې خو چې کله ستا مېلمه شو او زما نوم یې نه اخیست نو تا ورله ډوډۍ ورنه کړه نو ابراهیم علیه السلام ورمنډې کړه سړي پسې او سړي ته وایي چې راوګرځه راشه ډوډۍ در باندې خورم خیر دی د الله نوم ماله خو ډوډۍ وخوره دا کس ورته وایي چې نه خورم اوس خو دې زه راپاسولم اوس مې بیا دوباره بوځي دوی وایي زه نه خورم دې ورته وایي خورئ به اخره کې دا مېلمه ورته اوس خو دې راپاسولم اوس مې دوباره بوځي وجه راته ووایه هغه وجه دا ده چې تا باندې ما د کوم رب نوم اخیستو نو تا خو زما د رب نوم وانه اخیستو نو ته ما راپاسولې نو زما هغه رب چې د کوم رب نوم په تا باندې ما اخیستو هغه خفه شو او ما ته وفرمیل چې زما خلیل الله ټول عمر ما د خپل انسان لا خپل بنده له ډوډۍ ورکړې ده زما دشمني کړې ده یو ورځ ستا مېلمه شو تا د ډوډۍ نه راپاسه ورشه دی واپس راوله وایي ځکه دې راولم هغه وایي ښه الله په ما دومره خفه کېږي نو راغی کېناستو ایمان یې راوړ لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله کلمې وویله او راغی د هغه سره په دسترخوان باندې ډوډۍ وخوړله او بسم الله سره شروع وکړه ډېر زیات مېلمه دوست نو ابراهیم علیه السلام چې کله دا فرشتې او ته خو نه پېژندلې چې دا فرشتې دي ته خو دا انسانان دي مېلمانه رالل نو چې دې څنګه کېناستو دی په منډه باندې لړو د ابراهیم علیه السلام سره غواګانې او ګډې او بچي هر څه ورسره وو خو ده د یو غوا بچی زر چې کوم دی ذبحه کړو زر یې ورله او دی ورله راوړو وایي دا هم د مېلمه د آدابونه دي چې کوم شی په اسانه باندې او زر تیارېږي نو هغه مېلمه له راوړل پکار په دې دور کې مثال په طور کجوري یا پلیب وغیره یا بادام وغیره دا کور کې پراتی فوراً مېلمه له سړی راوړي نو کوم شی چې اسانه ډومبې هغه راوړي په هغې باندې مېلمه مشغول کړي یا خیر دی کو نور خوراک مراک ولا تیاري خو زر ولا خوراک راوړل پکار دي څومره زر شي او د مېلمه دپاره دومره تکلفات نه چې کوم څیز اسان هغه ورله پخول غواړي د ابراهیم علیه السلام خو څاروي ډېرو هغه ته ریتول اسان و هغه ورله سخې چې کوم دی ریت او موږ ته خو چرګ اسان یو زر د چرګونو نه سر لري چې کوم څیز اساني نو دا د مېلمه ادب دی چې دله فوراً چې کوم دی خوراک چې کوم دی راوړلی شي بل ادب دا دی چې مېلمه ته به کله دی کله ډوډۍ خوري نو کله کله په نظر هم کوي چې دی خوراک کي او که نه کي ځکه چې دلته کې راځي چې فلما رأى ایدیهم لا تصل الیه چې کله ابراهیم علیه السلام ورته وکتل او دی لاسونه د خوراک له نه ورړل نو ناکرهم نو د بد وګڼل دا کار یې بد وګاڼو دی ناخوښه وګاڼو دا کار مېلمه ته به ګورم چې دی خوراک کي او که نه کي نو مېلمه باندې به یې هم خورئ ته به ورته وایي چې خیر دی دا خوراک وکړه خو بعضې وخت کې داسې وشي چې سړی د چا مېلمه شي او د هغه سخت پالي نو کوربه چې کوم دی هغه وایي وخوره دی وایي زما شوګر دی ما له خواږه نه ده دی ولا چې ګلاب جامن په خوله کې به زور ورمنډي وي خیر دی دا به دې دارو شي داسې هم نه دي کول پکار چې د سړي پاللی نو خیر دی د پال سیز ورله پوخ کا او هغه پال کېږي ته ورله پال ماتی حالانکې دا پال د علاج نه بهتره دی یا د سړي هاي بلډ پریشر دی او تا ولا چې کوم دی دغه پخه کړي دي د مالګې ولا سیزونه دی ورته راوړي دي او چې خیر دی دا به دله دارو شي نو مېلمه به دوره نه مجبوره چې د هغه پال دی او ته پې پال ماتي بعضې وخت کې خو د دې مېلمه روژه وي روژه نفلي روژه یې نیولې ده او دا کوربه خفه کېږي نو دا مېلمه به دا نفلي روژه ماتي هم وایي چې کله دا مېلمه د دې کوربه دپاره روژه ماته کړي خو نفلي فرضي نه ګوري ښه نفلي روژه یې ماته کړه نو الله تعالی دله د زر روژو ثواب ورکوي او چې بیا دک نفلي روژه دوباره ونیسله ځکه چې دا نفلي روژه تا ماته کړه دا بیا دوباره په تا باندې نیول واجب شو او بیا دوباره خامخا نیسي لومبی نفلي وه اوس واجب شو اوس بیا خامخا نیسي نو چې ده یوه روژه د مېلمه د کوربه دپاره ماته کړه او د روژه نو الله ولې د زر روژو ثواب ورکوي او چې بیا دک قضا روژه ونیسي د زر نور ثواب ولې الله تعالی ورکوي دغه رنګې کوربه دی او دا مېلمه ورته وایي زه خو ستا دپاره راغلی ما سره خوراک وکړه ته ما سره دی روژه مې د نفلي وي ماته یې کړه نو دی به بیا دا روژه به ماتي نو چې دا روژه یې ماته کړه د خپل مېلمه دپاره نو الله دله د زر روژو ثواب ورکوي او چې بیا دغه قضا روژه ونیسله
نو الله تعالی ورله د زر روزو نور ثواب ورکړي نه د 2000 روزو ثواب الله تعالی ورکړي. نو دې روزه ماتول هم شي خو نفلي. نو کله کله په دې میلمه باندې نظر کول پکار خو داسې هم نه چې ته ورته نوړی ولا شماره یو نیغ نیغ ورته ګوري. یو باندې چې میلمه شوی نو کس هغه میزبان ورته نیغ نیغ کتلو نو هغه په نوڼۍ کې ویښته راوچت کړو دی ویښته دی پکې نو ویښته یې ترې راکاږو هغه بانډجي خو بانډجي هغه ډایرکټ پاسېدو ښه ته زما نوڼۍ اسما ستا ډوډۍ خورم اډو خورم. نو دا چې کوم دی د آدابونو دي چې بعضې وخت کې به د خپل میلمه باندې نظر کول او میلمه نه هم پکار دي چې دی هسې ستونه نه کوي. دا یو کوربه ځان ګډولي چرګې پخ کړي چاولې پخ کړي نور خوراکونه یې تیار کړي او دا میلمه د خپل بچي نه هم خوږي. بچي نه سړی ښکلی شي بچي ته بروي د میلمه پرې راشي نو دی د خپل بچي نه ښکلی شي اوچت کړي خیر ته مه خوړ چې میلمه لی اوس چې میلمه دومره کوربه دومره تاوانونه ګرډي نو پکار ده چې دا میلمه خو ښکلې ډوډۍ وخوري دی خوشحاله شي. نو میلمه به دا کوربه نه خفه کي او دا کوربه به میلمه نه خفه کي. بعضې وخت کې د دې میزبان میلمه ډه ته کېږي هم نه خو خیر دی د کوربه د ډه دپاره به خوشي دي دومره ځان کړولی دی چې دې څومره په سور باندې وخوري دومره د میزبان چې کوم دی خوشحال دي. دا ټول دی کې دغه آداب ذکر کېږي. ولقد جاءت په تحقیق سره راغلی وي رسلنا زمونږ رالیږلي شوي فرښتې ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا په زیري سره قالو دا فرښتې راغلې دوی ویل سلاما السلام علیک ویلي قال سلام ابراهیم علیه السلام وعلیکم السلام فما لبثا نو پس وخت تیر نه کو ابراهیم علیه السلام ان جاء دا چې راغی د ابراهیم علیه السلام بعجل حنید په رید کړي شوي سخي سره یعنې رید کړي شوي سخی ورله راوړه ورته کېښودو. فلما رأى پس هر کله چې ابراهیم علیه السلام وکتل ایدیهم لاسونو د دوی ته چې لا تصلو چې نه رسي الیه د دې د لاسونو د خوراک ته نو نکرهم نو هغه ناشنا وګڼل دوی و اوجسا او یره مخصوصه کړه او مخصوصه کړه په زړه کې منهم د دوی نه خیفه یره چې کله ابراهیم علیه السلام دوی ته وکتل دوی خوراک نه کو دا خو فرښتې وي دوی خوراک نه کو ابراهیم علیه السلام په زړه کې یره رااله ځکه په دغه زمانه کې به چې چا سره دشمني کوله دا خوراک په دا نه کو. ابراهیم علیه السلام ویل چې یاره دا زما دشمنان راغلي دشمني را سره کوي نقصان را در رسول غواړي د دې وجې زما دا خوراک نه کوي. ابراهیم علیه السلام چې کله داسې الفاظ وویل نو فرښتو ورته ویل نه مه یریږه قالو دې فرښتو وویل لا تخف مه یریږه انا ارسلنا بېشکه موږ رالیږلي شوي یو الی قوم لوط د لوط علیه السلام قوم طرف ته چې دا خبره وکړله چې انا ارسلنا بېشکه موږ رالیږلي شوي فرښتې یو الی قوم لوط د لوط علیه السلام قوم طرف ته. نو وامرأته نو بیبی د ابراهیم علیه السلام قائمة ولاړه وه فضحکت فخندا شوه فبشرناها چې دې زیری ورکو هغې ته باسحاق په اسحاق علیه السلام سره. نو چې کله دا خبرې دوی کولې نو بیبي په پرده کې و د ابراهیم علیه السلام خو چې کله دې فرښتو ووي چې یریږه مو لا تخف مو یریږه انا ارسلنا الی قوم لوط مو خو د الله د طرف نه استازي یو رالیږلي شوي فرښتې یو د فرښتو نه خو بیا د انسانانو زنانو ستر نشته دی. نو د ابراهیم علیه السلام بیبي حضرت ساره رضی الله عنها د پردې نه راووتله دلته کې راغله دروازې ته راغله چې کله دوی ولیدل نو د فرښتو وامرأته قائمة نو بیبي د ابراهیم علیه السلام قائمة ولاړه وه فضحکت نو دې وخندل فبشرناها دې فرښتو زیری ورکو دې ته باسحاق علیه السلام سره چې کله دې فرښتو زیری ورکو نو دې وخندل د بیبي ساره رضی الله عنها وخندل من وراء فبشرناها نو زیری ورکو دې فرښتو دې بیبي ته یعنې ساره رضی الله عنها باسحاق علیه السلام من وراء اسحاق یعقوب وروستو د اسحاق علیه السلام نه د یعقوب علیه السلام دې فرښتو ورته وویل چې ستا به زوی کېږي د هغه نوم به اسحاق علیه السلام وي او بیا به د هغه زوی کېږي د هغه نوم به یعقوب علیه السلام وي. نو یعنې دا خبره ورته وکړه چې ستا به زوی کېږي اسحاق علیه السلام بیا به هغه الله لویي بیا به چې کوم دی هغه له واده کوي بیا به د هغه زوی کېږي د هغه نوم به یعقوب علیه السلام وي. نو دا زیری چې کله دې ته ورکو نو دې وخندل فبشرناها
پس دې فرشتو زیر ورکو باسحاق علیه السلام من وراء اسحاق یعقوب او وروستو د اسحاق علیه السلام نه د یعقوب علیه السلام زیر ولا هم ورکو چې زوی به دې هم کېږي د زوی ښځه به دې هم کېږي او بیا هغه به واده هم کوي پیر صاحب له به خلک تله که نه دعاګانې به ترې غوښتې نو یو کس تللی و هغه سپین ږیري شو د پیر صاحب سره به ناست و چې تپوس وکړو حضرت تا سره خو دا یو کس ناست دی خلک راځي دعاګانې ورته کوي د هغې دعا حاجتونه الله تعالی پوره کړي دا یو سړی دلته سپین ږیري شو او دې مراد یې پوره کېږي نه پیر صاحب د یو دعا کې ټولې دواګانې راغونډې کړي دي وی هغه څنګه وي دي وایي چې پیر صاحب ما ته داسې دعا وکړه چې زه خپله انګور د چاټوري د پاسه ووینم چې شونډې شاربي وی دله واده نه دی کړی ړومبې دله واده پکار دی وی د هغې نه پس وله بیا ښځه پکار ده وی بیا وله یعنې د واده وله پکار دی د واده نه وروسته وله زوی پکار دی د زوی نه وروسته وله بیا د زوی له لویېدل او د زوی له ښځه پکار ده او د هغې نه وروسته وله لنګه میخه پکار ده د هغې نه بس به دا سوال پوره کړي وی دله واده هم نه دی کړی نو دلته کې ابراهیم حضرت ساره رضی الله عنها چې فرشتو زیرې ورکو د اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام پسې برغې د یعقوب علیه السلام زیر ورکړي د اسحاق علیه السلام زوی به یعقوب علیه السلام نو دې نه په خپله ساره رضی الله عنها په دې نتیجه باندې ورسېدله ابراهیم علیه السلام په دې نتیجه ورسېدو چې اسحاق علیه السلام به الله تعالی لویي او بیا به ورته چې کوم دي مونږ واده کوو د هغې نه بس به یې زوی کېږي او دا دواړه پیغمبران قالت نو بیبي وویل ساره رضی الله یا ویلته هی تعجب الدو آیا زما به ماشوم کېږي وانا عجوز او حال دا دی چې زه بوډه یم وهذا بعدي شیخه او دا زما خاوند دی شیخ دی بوډا دی ځکه د ساره عمر 99 یو کم سل کاله ابراهیم علیه السلام عمر شپږ شلې کاله نو دواړه بوډاګانو وانا عجوز زه بوډه یم وهذا بعدي او دا زما خاوند شیخ دی هم بوډا دی ان هذا لشیء عجیب ان هذا بشک دا لشیء عجیب دا خو عجیبه کار دی دا خو عجیبه خبره ده ناشنا خبره چې په دې عمر کې زموږ زوی کېږي قالو دې فرشتو ورته وویل عجوز بوډۍ ته ویلی شي او جی عجوز وهذا بعلي شیخه او زه چې کوم دی وهذا بعلي او دا زما خاوند دی شیخ دی هم بوډا دی دی بوډۍ ته شیختون هم ویلی شي او عجوز ورته هم ویلی شي دواړه ورته ویلی شي ان هذا لشیء عجیب بېشکه دا خو یو ناشنا خبره ده ناشنا کار دی قالو نو دې فرشتو ویل اتعجبین آیا ته تعجب کوې من امر الله د الله تعالی په کار باندې یعنې ته خو د پیغمبر په کور کې تا پرورش تربیت موندې دی د پیغمبر په کور کې پاتې شوي نو ولې ته به دا ناشنا کار الله نشي کولی او تا قسم قسم قدرتونه د الله لیدلي دي او د پیغمبر په دې لاس باندې معجزې چې کوم دي صادر شوي دي هغه دې لیدلي دي نو دا ناشنا کار ده چې دا دومره کارونه الله تعالی ګړي دي نو تعالی الله زوی نشي درکولی قالو برسول اتعجبین آیا ته تعجب کوي من امر الله د الله تعالی په حکم باندې د الله په کار باندې رحمت الله رحمتونه دی وی د الله تعالی وبرکاته برکتونه وی دی وی د الله تعالی علیکم بتاسو باندې اهل البيت ای کور والا انه بشک هغه نه الله تعالی حمید استایل شوی دی مجید او بزرګي والا دی ولقد جاءت رسلنا فتحقیق سر راغلی وی رسولنا زمونږ فرشتې ابراهیم علیه السلام د بالبشرا بزیری سره قالو سلاما د فرشتو سلام واچو قال سلام ابراهیم علیه السلام د سلام جواب ورکو فما لبث سات نو تیر کړي ابراهیم علیه السلام ان جاء بعجل حنید چې راغی دی بعجل حنید برید کړي شوي سخي سره فلما رأى پس هر کله چې اوریدل ابراهیم علیه السلام ایدیهم لاسونو د دوی فلما رأى پس هر کله چې وکتل ابراهیم علیه السلام ایدیهم لاسونو د دوی ته لا تصل الیه چې نه رسېدل دی خوراک ته ناکرهم نو ابراهیم علیه السلام ناشنا وګڼل دوی و اوجس او محسوس کړه منهم د دوی نه خیفة ویره و اوجس او په زړه کې محسوس کړه منهم د دوی نه خیفة ویره قالو د فرشتو ورته وویل لا تخف ته مو ویرېږه انا ارسلنا بېشکه موږ رالیږلي شوي فرشتې یو الی قوم لوط د لوط علیه السلام قوم طرف ته وامرأته او بیبي د ابراهیم علیه السلام
قائمة ولاړه وه فضحکت پس هغې وخاندل فبشرناها چې زیری ورکړو دې فرشتو دې ته ساره رضی الله عنها ته باسحاق علیه السلام سره من وراء اسحاق یعقوب او وروستو د اسحاق علیه السلام نه د یعقوب علیه السلام زیری ورته ورکو قالت نو دی بیبي او فرمایل یا ویلتا ہے تعجب الدو آیا زما به زوی کیږي آیا زما به ماشوم کیږي وانا عجوز او خالدا د جز بوډای ما وهذا بعلی شیخا وهذا بعلی او دا زما خاون شیخا دی هم بوډا دی ان هذا لشیء عجیب بشک دا خو یو ناشنا سیز دی دا خو یو ناشنا عمل دی دا خو یو عجیبه کار دی چې زما به زوی کیږي قالو دی فرشتو تو فرمایل اتعجبینا آیات تعجب کوي من امر الله د الله تعالی په حکم باندې رحمت الله رحمتنا د الله تعالی وبرکاته برکتنا د الله تعالی علیکم دی بتاسوی اهل البيت ای کور والا انه بشک هغه یعنی الله تعالی حمید استایل شوی دی مجید او بزرګي والدی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.